بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. مشابه مبني الاصل شروع کړو. اسم غیر متمکن هم وي کې من د ضمائر تفصیل ویلو او د ضمائر اقسام ویلو چې د ضمائر څومره قسمونه دي د هغې تعریف او د هغې متعلق سلک قواعد ویلو. ضمائر وسه چون کې دا مشابه مبنی الاصل دی نو من د مشابهت اقسام ویلو. په دې ضمائرو کې کوم یو مشابهت دی؟ معنوي دی، افتقاري دی، څه شی دی؟ نو په ضمائرو کې مشابهت افتقاري دی، یعنی د دیو مشابهت ته د حروف سره. څنګه چې حروف خپل معنا د بل اسم سره د ملاوېدو نه علاوه نشي ورکولی، دقه شان ضمائر هم خپل معنا بغیر د مخاطب نه، بغیر د متکلم نه او بغیر د غائب د ذکر نه خپل معنا نشي ورکولی. ګورئ چې یو سړی انا وای نو انا له متکلم پکار دی، که یو سړی انت وای نو انت له څه پکار دی؟ مخاطب پکار دی. او که یو سړی هو وای نو هو له مخکې د هغې شخصیت تذکره پکار ده د کوم په باره کې چې هو راوړي. نو لہذا په دې کې مشابهت ته مشابهت افتقاري، مشابهت تاسو ورته مشابهت احتیاجي ویلی شئ، لکه څنګه چې حرف د خپل معنی ادا کولو دپاره د بل اسم ملاوهلو محتاج دی، دقه شان ضمائر هم په خپله معنا باندې د دلالت کولو دپاره یا خو تذکره ضروري ده د یو شخصیت د غایب یا د غائبې، او یا مخاطب یا مخاطبي هغې تم احتیاج دی، او متکلم تم څه شی دی؟ احتیاج دی. تاسو علم کې به دا خبره چې کله ناکله مبتدا او په خبر درمیان کې ضمائر داخلیږي. هغې ضمیر ته څه نوم وایي او هغه ضمیر ولې داخلیږي، د څه وجې په بنیاد داخلیږي، او دغه ضمیر په ترکیب کې څه واقع کیږي. نو ګورئ کله چې هم خبر معرفی نو د مبتدا او خبر په منځ کې یو ضمیر راوړلی کیږي، هغې ته وایي ضمیر فاصل. ضمیر فاصل. او دغه ضمیر ولې راوړی کیږي؟ نو دا ځکه راوړی کیږي چې ګوره اصل په مبتدا کې دی چې مبتدا به معرفی، په خبر کې اصل دی چې دا به څه نکیری. خو چې کله مبتدا هم معرفه شي او خبر هم څه شي؟ معرفه شي، نو په مبتدا او خبر کې او په موصوف صفت کې د تمییز دپاره، د فرق دپاره دغه هو ضمیر راوړي چې دا مبتدا او خبر دی، موصوف صفت نه دی. موصوف صفت ګورئ ستاسو ته مثال درکو. زیدن القائم، زیدن القائم، زید مبتدا ده معرفه ده، او القائم دا هم څه شی ده؟ معرفه ده. دا هم څه شی ده؟ اوس په موصوف صفت کې په تعریف و تنکیر کې هم مطابقت ضروری دی. دې سبق مخکې روان دی. زیدن معرفه، القائم څه شی؟ نو لہذا دا موصوف صفت هم جوړېدی شي او مبتدا خبر هم جوړېدی شي. خو حالانکې دلته په دې ترکیب کې دا دی مبتدا خبر، نو مبتدا خبر د موصوف صفت نه د جدا کولو دپاره اهل علم او اهل عرب او نحویین یو ضمائر راوړي. څه راوړي؟
چې پته ولګیږي چې موصوف صفت دا نه دي، دا مبتدا خبر ده. ولی ځکه چې په موصوف او صفت کې د ضمائر فاصله نه راوړی کی عمومي طور باندې خبر باندې پوه شئ. نو لہذا زید هو القائم، زید هو نو زید دا مبتدا ده، هو فاصل ده، القائم د دې خبر ده، القائم د دې. وس یو بل مثال تاسو قرآن مجید کې من اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون، واولئک هم وس اولئک ده دا اسم اشاره ده، المفلحون اولئک هم وس مشار الیه د دې مخکې تیر شوی ده، دا اولئک الذين يؤمنون بالغيب په خبر باندې پوښي. هم فاصل له، هم څه شي فاصل له، او المفلحون د دې خبر ده، المفلحون د دې. نو وس ګورا کمنګه هم نه راوړې، نو اولئک اسم اشاره او المفلحون د دې مشار الیه جوړې ده. دقشن اولئک دا د اولئک د خپل مشار الیه سره میلاو د موصوف المفلحون د دې څه جوړې ده، صفات جوړې ده. خو به هر حال چون کې د دقیق ضمیر فصل د دیو جن راوړي چې په دې موصوف صفت کې څه کی تمیز وکي، په موصوف صفت او مبتدا خبر کې څه کی تمیز، چې اسینا یو مبتدی دا وګڼي چې دا موصوف صفت ته، دا موصوفه بلکې چې کله فاصل راوړی شي نو د اغیر پته لګي چې دا موصوف صفت نه دی، دا مبتدا خبر دی، دا څه شی دی پوه شوي. اوس د مبتدا د فاصل ضمیر به کله راوړی کیږي، نو د دې لپاره یو شرط دا دی چې خبر به معرفي، خبر به معرفي. مثلا زید هو القائم، نو القائم دا معرفه ده ځکه هو ضمیر فاصل راوړی دی. که القائمون و قائمون و نو بیا هو ضمیر فاصل راوړو ته ضرورت ځکه چې زیدون معرفه ده او قائمون نکره ده، او په موصوف صفت کې چې کوم دینو مطابقت په تعریف او تنکیر کوم ضروری، لہذا باندې کې مطابقت نشته، نو پته ولګیدا چې دا موصوف صفت نه دی، څه شی دی مبتدا خبر ده. خبره پوه شئ. دویم خبره دا ده معرفه نه نو با اسم تفضیل منی، اسم تفضیل منی، اسم تفضیل منی هغه اسم تفضیل ته وایي چې هغه په من سره استعمال شوی ده، هغه په صله کې من راغلی، په صله کې ګورئ زید هو افضل من عمرو، زید هو افضل من عمرو، نو زید مبتدا ده، هو ضمیر فاصل له، افضل دا چې کومه ده اسم تفضیل له، څه شی ده خو اسم تفضیل منی ده ځکه د من په صله کې راغلی ده کنه، افضل من عمرو، افضل من عمرو. نو لہذا په دې صورت کې دا په دقه دوه شرایط کوو، یا معرفه وا او یا اسم تفضیل منیو. نو په دې صورت کې به بیا هو ضمیر فاصل راوړی کیږي، هو ضمیر فاصله راوړی کیږي. اولی راوړی کیږي نو ما تاسو ته دا ذکر راوړی کیږي چې دا مبتدا او خبر او موصوف صفت کې د تمیز د پاره د فرق د پاره راوړی کیږي. پوه شئ خبره. وس د دین وروستو منګ وایو اسماء اشارات. زمون سره اسم غیر متمکن مشابه مبنی الاصل دویم قسم دی اسماء اشارات. اسماء اشارات څه ته وایي؟ اسماء د اسم جمع ده، اشارات د اشاره جمع ده. اسم هم تاسو پیژنئ، اشاره هم پیژنئ. په اصطلاح کې د دې تعریف دا کولی شي ما وضع لیدل على مشار الیه، ما وضع ليدل على مشار الیه، دا هغه اسم دی، اسماء اشاره هغه اسم دی چې د دې لپاره وضع کړی شوی چې په خپل مشار الیه باندې دلالت وکړي، په خپل مشار الیه باندې دلالت وکړي. نو ګورئ کله چې منګ یو سیس ته اشاره کوو نو ظاهري خبره ده د هغې دپاره مشار الیه ضروري، مشار الیه ضروري. اول د اسماء اشاره وس که زمونږ سره داسې الفاظ نه وي چې په مشار الیه باندې دلالت کولی نو کلام بیا ناقصو. ګورئ ضروري خبره ده په کلام کې اشارې طرف ته ضرورت پیښیږي که نه پیښیږي؟ پیښیږي. نو لہذا د دې دپاره د داسې الفاظو ضرورت و چې په خپل مشار الیه باندې دلالت کوي. وس
اسماء اشارات چې کوم دي نو اسماء اشارات دا مشابه مبني الاصل ولی دي او بدی کې کم مشابهت بیا مونږ کی نو اسماء اشارات پدې کې مشابهت افتقاری ده ځکه مشابهت افتقاری یا احتیاجی ده چې ګوره اشاره د مشار الیه بغیر خپل معنا نشي ورکولای اشاره د مشار الیه ضرورت ته کله چې انسان اشاره کوي مشار الیه نه نو هغه کلام لغوي خبر باندې پوه شئ نو څنګه چې د دې مشابهت ته د حروف سره او حروف مبني الاصل نو لہذا چې د دې مشابهت ته د هغه سره نو دا مبني مشابه مبني الاصل شو مشابه مبني الاصل شو وس اسماء اشارات پنځه الفاظ دی او د شپږو معانیو د پاره پنځه الفاظ دی او د شپږو معانیو د پاره ګوره ذا ذانی تا تی ته زه زهی وز دا ټول الفاظ چې کوم دي نو ذا لفظ ذا وس ذا راوړی کیږي د څه دپاره د مذکر دپاره اوس په تاسو وایي چې مونږ خو کله ذا اشاره ونه لیده نو ګورئ د دې اسماء اشارات نه مخکې لفظ حروف تنبیه نه حرف لګي ها څه لګي نو هذا خو م لیدلی دی که نه هذا او دغه شان د دې په آخر کې د بعض اسماء اشارات په آخر کې حروف خطاب لګي حروف خطاب یا ضمائر خطاب لګي ګورئ ذالک نو ذالک وس کاب ضمیر چې کومه دی نو دا د خطاب دی په خبر باندې پوه شوئ یا تلک نو تا یا تی نه تی اسماء اشاره ده اسماء خو کاب خطاب ور سره ملاو شوی دی په خبر باندې پوه شوئ وش ذالک نو ذا اسم اشاره ده او کاف ور سره خطاب ملاو شوی دی وس اسماء اشارات بیا په دوه قسمه دي یو استعمالیږي د اشاره قریب د پاره او یو د بعید د پاره نو هذا هذه هذا د مذکر د پاره قریب هذه د مؤنث قریب د پاره او د دې سره هذا هذه بیا د بعید د پاره دوا ذالک او دغه شان د مؤنث د پاره ذالک او ذانک ذالک ذانک او د مؤنث د پاره تلک تانک تلک تانک او اولئک د دواړو د پاره اولئک د مذکر او مؤنث دواړو د پاره څه استعمالیږي اولئک نو نو تانی او تینی تانی او تینی دا د مؤنث د پاره هاتینی خبر باندې پوښي هاتانی د حالات رفع دي او هاتینی حالات نسبی او جری دي خبر باندې پوښوي نو وس دا د اسماء اشارات چې کوم دي نو دا ذالک ذاک ذاکما وس منګه لام تی کټ کو نو ذاک ذاکما ذاکم ذاکی ذاکما ذاکن د دې ته قطول د خطاب ضمائر ملاویږي خبر باندې پوښي نو دا به دسی وایو او ذانک ذانکما ذانکم خبر باندې پوښي او دا کچن تاک تاکما تاکم تاک تاکما تاکم او دا کچن تانک تانکما تانکم او اولئک اولئکما اولئکم خبر باندې پوښي نو دا ټول د خطاب چې کوم د ضمائر د دې سره په اخر کې څه کیږي ملاویږي
وس یو درې حروف استعمالیږي، یو لفظ ذالکه، یو لفظ ذاکه او یو لفظ ذا، یو لفظ ذا، صرف ذا. که په اول کې حروف تنبیه ملاو شو نو هم مسله نشته، هذا یا هذه. نو ذا چې کومه دی راځي نو دا د قریب دپاره راځي، څه دپاره راځي؟ او ذالکه د بعید دپاره راځي، ذالکه د، او لفظ ذاکه دا د متوسط دپاره راځي، د څه دپاره راځي؟ ګوره مثال لا دی چې مثلا بالکل قریب یو څیز دی، هذا جوال، موبایل دی نو بالکل قریب دی نو هذا به د دې دپاره راځي. اوس لږ لرې دی ذاک، مثلا ذاک رجل، ذاک رجل، ذاک رجل. او لفظ ذالکه، لفظ نو ذالک برازي ذالک الرجل، ذالک الرجل لري د پاره، خبر باندې پوه شي. نو ذا د قریب د پاره، ذالکه د لري د پاره، او ذاک د متوسط د پاره، ذاک د. اوس دا ولي ذا د قریب د پاره راځي او ذالک د متوسط لري د پاره راځي او ذاک د بعید د پاره راځي، ذاک د متوسط د پاره راځي؟ نو ګوره یو قاعده موږ وایو چې کثرت الفاظ په کثرت معانیو باندې دلالت کوي، داسې وایو که نه؟ په کثرت مقاصد او مطالب باندې دلالت کوي. نو ګورئ په ذالکه کې ذال الف لام کاف څو الفاظ دي؟ څلور څو الفاظ دي؟ او په ذا کې څو دي؟ دوه. په ذا کې څو دي؟ او په ذاکه کې څو دي؟ درې. نو ګوره چې کومه د ټولو نه الفاظ زیات دي نو لري شی ډېر لري که نه؟ نو لہذا چې کوم الفاظ دا دي نو دا په لري شي دلالت کوي، لہذا ذالکه به د بعید دپاره راځي، د لرې دپاره به راځي، ذالکه به د څه دپاره راځي؟ بعید دپاره. او ذا کې دوه الفاظ که نه؟ لہذا دا به د قریب دپاره راځي، د څه دپاره راځي؟ قریب. او ذاکه، ذاکه نو ذاکه کې درې الفاظ دي که نه؟ نو د دریو څلورو په منځ د دوو د څلورو منځ کې څه راځي؟ لہذا متوسط باقي پاتې شو که نه؟ نو ذاکه به د څه دپاره راځي؟ متوسط دپاره. پوه شوئ؟ دا د اسم اشارې په باره کې بالکل مختصر په اختصار سره سبق شو.